ښکلی ماشوم چې د 10 کاله دی هغه ډېر په بده مرګه ویلی کېږي داسې چې هغه وژلی شوی دی، هغه حلال کړی شوی هم دی. نو داسې کار یې راته کړی صاحب موږ زړه سوړ کړی. شهزاد ستاسو څه کېدو کاکا؟ زما ورور وراره دې وه، الله دې صبر درکړي. ډېر په تشدد سره په ډېر بې دردۍ سره مړ شوی و. د سټ له اړخ یې چې اړه باندې استعمال شوې ده، په سر باندې هم لګېدلی دی. کومه ورځ چې دی وفات کېدو په دغه ورځ سهار موږ د جمعې نه پس چې کومه دی کلاس لګو، نو هغه چې کومه دی په دغه ورځ په نوراني قاعده چې کومه ده هغه موږ سره ختمه کړله. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. زه یم قاري ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ډیجیټل. دا ټیم کې زه د جلوزو سره جوخت یو کلی دی په هغې کې موجود یم. دلته پرون یو ډېره زیاته بده پیښه راپېښه شوې ده چې یو ډېر وړوکی او ډېر ښکلی ماشوم چې د 10 کاله دی هغه ډېر په بده مرګه ویلی کېږي داسې چې هغه وژلی شوی دی، هغه حلال کړی شوی هم دی او په هغه باندې تیزاب هم اړولی شوي دي. ما سره د هغه د والد صاحب دا رشتهداران په دې حجره کې دا ټول خلک ناس خلک دا موجود دي. د ده سره به خبرې کوو چې دا واقعه څنګه راپېښه شوه او دې پسې شاته څه داسې وجوهات وو چې مونږ راپاڅېږو، خپله غوسه خپل هغه قهر هغه راپاڅېږو او هغه مونږ په دې وړوکي ماشوم باندې هر څه ظاهره کړو. السلام علیکم ورور. السلام. ستاسو څه نوم دی ورور؟ ما امین الله نوم دی. او تاسو دلته څومره وخت نه اوسېږئ؟ دلته کم از کم 45-50 سال ونه کېږي. اچھا د زوی د څومره عمر دی؟ د عمر 9-10 سال عمر یې. او دا پیښه کله راپېښه شوه؟ دا پیښه د 11 بجو نه پیښه شوې ده پرون. څه شوي ستا زوی سره؟ زما زوی سره دا شوي چې بس کور نه بېدرکه شوی راوتی و. دلته کور کې دغه جوړ شوه، هله ګوله جوړه شوه چې ماشوم رک دی. کور ګاونډ یې وکتو خو نه و کور ګاونډ کې. بیا 3 بجې ما شیرینګ وکړه چې 3 بجې ما شیرینګ وکړه، زه رالم البزګین را علاقه وکتله چې علاقه مې وکتله. نو بیا دغه ښکته پټو کې ډېر په تشدد سره په ډېر بې دردۍ سره مړ شوی و. د سټ له اړخ یې چې اړه باندې استعمال شوې ده، په سر باندې هم لګېدلی دی او بل لاس یې پرې مات کړی دی او تیزاب یې پرې اچولی. ډېر په بې دردۍ مړ کړی دی. مونږ ته د انصاف ګیله وشي. نو اصل ته خو انسان دی کله خپل ځان سره سیټل شي یو طرف ته شي، شپې کله سړی سملي. ماشاءالله ستا خو نور بچي هم شته. لکه سړی دا سوچ کوي چې لکه ما سره دا زیاتې دا ظلم ولې وشوه؟ بس والله چې دا اوس مونږ ته پته نه لګي چې موږ سره څه زیاتې وه. موږ خو چا سره څه زیاتې هم داسې نه وي کړی. خپل غریبۍ کې ورکي سهار ځو بس ماښام راځو. دا اوس مونږ ته پته نه لګي چې دا مونږ سره کوم طرف وشو. تاسو خپله کار روزګار څه کوئ؟ مونږ مزدوري کوو چپالو ځو. اچھا نو دا ماشوم پسې څومره وخت نه دا کور والا ګرځېده راګرځېده؟ دا خو ډېر ښه آباد ځای دی، ډېر درانه خلک دي دې ځای چې بهر نه دا څوک راغلی دی دا کار یې کړی دی یا څنګه؟ د دې ځای ډېر خواږه درانه خلک دي خو بس پته نه لګي چې دا کوم ځناور پکې را پیدا شوی دی. خو د دې حساب کتاب نه پته نه لګي. او د 11 بجو نه اوس داسې لګېدلي وو، نو 4:30 بجې غالبا چې دا موږ را پیدا. یقینا ته به ډېر خفګان کې او مونږ تاله سلم درکوو، تاله حوصله هم درکوو. بعضې خلکو داسې چې کله د بده مرګ باندې سړی خلک وژني نو هغه خلکو له ډکه وي که نه، لکه هغې وي نو هغه په مشر باندې وس نه رسي نو هغه مړ به دې دا کومه که نه. نو آیا داسې څه خبره کلي کې یا له 10 کاله مخکې څه داسې بده راغلي وي؟ شکر الحمدلله زمونږ پیدایش شوی زمونږ رستا او ترخواله چاته نه دی راغلی او نه ملته راغلی دی. دلته به زمونږ خپل مزدورۍ سره کار دی، بس خپله مزدوري کوو، خبره نشته. کور کې د کوروالا څه حل دی چې هغه د خپل ماشوم داسې په بد دغه باندې وګوري؟ د هغه څه صورت حل دی؟ بس هغې په خپل ویر کې ککړ دي، خامخا حلوات دي. الله دې تعالی صبر درکړي. قاري صاحب څه وایي دې واقعه باره کې؟ تاسو څنګه خبر شوئ؟ څنګه درته پته ولګېده؟ جی دا 11 بجو نه وتو، پته نه لګي چې دا به کوم ځای او هلکان چې ټول وګرځېده دا ښې وکتې او بیا تقریبا 4:30 بجې ښکته د پټو کې ګلی کاټ شوی وه مړی او پیدا شو لاش.
بیا موږ پوسټ ماټم ته ولېږو. هغې نه بعد دا پلار غریبي چې وي دا مزدورۍ دلته موږ غریب خلک یو، موږ ته انصاف میلاو شي. او دا مزدور کار سړی دی، موږ چا سره هېڅ بد نشته، ډېر ښه پایه عزت هم وخت تېر کړی الحمدلله، او موږ ته انصاف میلاو شي. الله دې تاسو له صبر درکړي. او دا ووایه چې لکه زه ووایم چې دا خو ماشوم دی، ګل وي، د ګل په شان دی میندو غټ کړي وي، پلار پرې دومره خیال ساتي چې نه کار روزګار کوي، سړی کار روزګار ته لاړ شي. دا زموږ بچي به څنګه محفوظ کېږي لکه دا؟ یاره بس نن سبا دا حادثات ډېر زیات شوي دي، خو په دې علاقه کې دا په اول ځل دا کار وشو موږ سره. موږ چا هېڅ بد نشته دی، موږ خپل روزګارونه له هر سړی وځي. او مخکې به مې اورېدل، خو دا کار پرون موږ سره وشو. کاکا څه وایې د دې پیښو باره کې؟ تاسو خو یو خپل یو ژوند دلته تېر کړی دی په نوښار په دې کلو علاقو کې. مخکې خو به خلکو سره ډېرې زیاتې ښېګڼې کولې، اوس خو سړی چې خپل اولاد ساتي لکه چې دا څنګه وي یاره؟ دا ولې داسې دا وخت پیروانان راوچت شوي دي او داسې ظلم ناروا وکړي لکه ته په تیزاب مړې بیا په چاړه حلالې. خو که همداسې د کم ورګنزویم چې ماشوم مړ کېږي. نو داسې کار یې راسره کړی صاحب، مګر زړه سره کړی. د ماشوم سره خو به دې راشي پلار وروڼه ترونه راشي، اکثر چې دا واړه وګوري د مشران ورته جیب کې ټافیانې راوړي وي، څومره لوبې ګودرې به دې سره به دې کړې وي، څه به دغه کړی دی، پلار له به دې چې پلانکې دې راوستی، پلانکې زوی دې نه دی راوستی. نو څه به عجیب صاحب داسې کار راته شوی دی، نو څه وکړو؟ زنګار د خدای بي خو بس ماشوم د ګوتې څنګه ولوېدې، که دا یې چې غټې پکې ویشتلی زه به خوشحال یاره غټې ایستلی موږ سره چا سره پلانکي سره بد کړی دی، موږ چا سره ناسته غواړي چا نه پاڅولې، داسې کار دی سفر هم کړی دی. درنو پښتنو ورونو، دا یو جلوزو چې دی دا زیاتره دلته زمونږ هغه افغان کډوال خلک چې کوم لکه دلته نه به واپس روان دي ډېر په قدر و عزت سره، خو به زه ووایم چې نه دي لکه اوس ورپسې ډنډه راغښتې ده، دا خلک د مومندو سره تعلق ساتي. خو زه به دا ووایم چې لکه دا ماشومانو مرګونه بیا هغې سره یو دومره ظلم زیاتې چې مطلب هغه باندې ته یې په چاړه حلالې او د چاړې نه پس ته به یې په هغه باندې تیزاب اچې. زه به تاسو کیمرامین ته هم ښیم، دا ویډیو کې به تاسو سره دا ځایونه هم وښیم، هغه ځای هغه مقام ته هم ځمه چې کوم مقام کې دی هلته پروت و، په وینو کې لت پت پروت و، دا ورپسې ګرځېده، کله جوماتونو کې اعلانات، کله په موبایل یو بل ته میسج کول چې پلانکې میلاو نه شوه. څه مطالبه لرئ؟ د پولیسو هم تاسو ته راغلي یو، بار بار هغوی هم راغلي یو، څه مطالبات کوئ د پولیسو نه؟ جی پولیس خو الحمدلله سات په سات راځي، زموږ دلته تپوس هم کوي، ګرځي، چاپې هم ځای په ځای چکر وایي، معلومات راټولوي. خو زه یم چې دا ظالمان ګیر شي او خپل کردار ته ورسي، ځکه چې نن ما څه وشو سبا بل څه کي بل څه کي، دا به دې علاقه کې یو عام یو بیماري جوړه شي او خپره به شي دا بیماري. د ماشومانو څه به خلک زیاتی کوي، لکه داسې مونږ ته خو دا نه ځایېږي کېدای شي پوسټ مارټم کې راشي. آیا د سره چېرته څه زیاتې میاتې ورسره شوې یا نه دی شوې؟ فلحال پوسټ مارټم رپورټ مونږ ته نه دی میلاو، دا نننۍ خبره دومره وکته چې د مرۍ کټ شوې وه او د خپې پته نه چې دی راښکلی دی خو له تړلي دي، هر څه چل یې چې کړی دا پته اوس مونږ ته نه لګېږي چې داسې نور څه زیاتی شوې که نه دی شوې. د چم ګاونډ د علاقه کې چا هم څوک داسې غیر غماز سړی نه دی کتلی چې مطلب څوک نه فلحال هېڅ پته نه لګېږي، داسې څوک نه چا لیدلی دی چې چا روان کړی دی، هېڅ پته نه لګېږي. دا ټیم کې مونږ هغه شهزاد هغه ماشوم چې د دې بدې پیښې ښکار شوی دی هغه قاري صاحب سره موجود یو چې لکه مطلب دیو سره په جومات کې سبق ویلو، هغه د علم څخه حاصلولو سره ډېره زیاته مینه وه. قاري صاحب سره موجود یو چې دا شهزاد ستاسو څومره وخت نه وه شاګرد و؟ جی تقریبا دا 3-4 کاله داسې کېږي چې دی به راتللو او دې کې هغه ټایم کې ډېر ماشومان داسې راځي چې هغه ډېر واړه ماشومان خو د شوق او محبت داسې چې هغه راځي او واړه خو راځي دلته کې هغه سبقونه وایي. تقریبا 2-3 کالونه دی موږ سره او الحمدلله په دې کومه ورځ چې دی وفات کېدو په دغه ورځ سهار موږ د جمعې نه پس چې کومه دی کلاس لګو نو هغه چې کومه دی په دغه ورځ په نوراني قاعده چې کومه ده هغه موږ سره ختمه کړله او بیا ورته موږ ویل چې بچیا
که الله ته منظوره وه نو انشاءالله مازدیګر چې 4 بجې زموږ کلاس لګېږي نو بیا به چې کومه دی ته د قرآن مجید ابتدا کوې. خو زموږ عزت بده مرغه داسې ده چې کله موږ 4 بجې کلاس ولګوو او موږ کلاس کې کېناستو نو ماشومانو نه پوښتنه وکړله چې شهزاد څه شو، نو هغه خلکو داسې اوازونه رال چې شهزاد ورک دی. نو په یو خوا بل خوا کسانو منډې دغه جوړې کړلې چې دی کم خوا تللی دی. ټول ماشومان هم چې کومه دی هغه د جومات نه داسې اخوا دېخوا شولو چې دا په کوم طرف باندې لاړلو. خو بیا بالحال چې پته ولګېده چې هغه چا داسې کې ظلم ورسره کړی دی او د ظلم انتها شوي ده، ظلم نه دی شوی بلکې زه خو داسې یم چې انتها د ظلم شوي ده، ځکه چې هغه څومره وس د هغه کېده د دغه درینده نو هغه چې کومه دی هغه بھرپور کړی دی. زه په دې کې هیڅ قسمه چې کوم دی هغه یو کوشش چې کومه دی هغه نه دی پرېښی، هر قسمه چې کومه دی هغه اوزار استعمال کړي دي، هغه چې څه وس طاقت یې ډېر زیات په بېدردۍ سره چې کومه دی هغه شهید کړی دی. او دویمه دا زما عزتمندو چې هغه یو ډېر قابل او لایق طالب علم و او چونکې ډېر سهار دی 2 ورونه به راتلل، د یو ورور مشر ورور چې کومه دی موسی دی او د دې دویم نوم چې کومه دی شهزاد دی. نو دا مشر ورور به اکثر لیټ راتلو نو دی به یېرېدو، نو ده به کوشش دا کوو چې دا به وختي د جبې سره به چې کوم دی دی ځان را رسوو چې سهار به مونږ کتل نو په دې مشر ورور پسې به کله ناکله دی ما سهار واپس ولېږه چې لاړ شي هغه مشر ورور هم چې کوم دی ته هغه راوله. نو دی به چې کومه دی ته خپل مشر ورور به هم ځان سره راوسته، دومره لایق او قابل انسان و. خو بس د بده مرغه چې کومه دی بس دا زمونږ د بدقسمتي به ورته ووایو جینو. او قاري صاحب دا راته ووایه لکه یو خو د صحافیانو یو خپله ذمواري جوړېږي چې مطلب دا زه ولاړ یم او دا پیغام به زه بره رسومه. د دې نه هټ کر که وګورې نو زه به ووایم چې د ټولو نه زموږ د پښتو معاشره زموږ دین اسلام چې کوم هغه مقام دی لکه منبر به زه یاد کړمه، دا منبر نه هم د اواز لږ خورول غواړي چې مطلب مونږ دومره چا سره دومره ظلم دومره ناروا. لکه زه اوس حیران یم چې لکه د 10 کالو ماشوم به چې دا چا وژلی دی لکه ده سره به یې څه داسې بد کړي وو چې لکه دومره په بد مرغه به یې پې تیزاب ولې اړول. لکه زه دا حیران یم. جی اصل خبره دا ده دا خو هر چا له پکار دی لکه څنګه ستاسو ثقافت والا چې کوم دی دا اواز اوچتوي نو دا علماو له هم پکار دي چې په منبر باندې له دا اواز اوچت کړي د دې ظالمانو چې کومه دی مخنیوی وکړي. دغه شانته کې زمونږ کمې توقیې دي کمې محکمې دي هغوی ته هم پکار دي چې د دې مخنیوی وکړی شي، ځکه چې اکثر مونږ ګورو د واړه واړه ماشومان ګلالیان ماشومان چې کومه دي د هغوی سره دا زیاتې وشي او اکثر د دې سره چې کومه دی جنسي زیاتې وشي. دویم پیغام بس د دې ته چې کومه دی والدینو ته ورکړم خصوصي توجه د هغوی په خپلو بچو باندې لورکي. صرف دا خوند زما عزتمندو چې هغه بچي راوړل او بیا هغه چې کومه دی اصل کې مین مقصد چې کومه دی د هغه نشونما کول دي، د هغه تعلیم کول دي، د هغه تربیت کول دي چې دنه انسان چې کومه دی یو دا اوس دا چا چې کار کړی دم چا به راوړی او د چا به زوی خو لکه ښکاري خو دا انسان خو اصل کې دی درنده دی. دا راته ووایه ماشاءالله تاسو خو مؤذن یې شهزاد به تاسو په جومات کې هم کتو اکثر چې لکه ته اذان کې نو دا واړه اذان زده کولو هم کوشش کوي. څه وایې د شهزاد په دې مرګ په باره کې؟ جی موږ سره ډېر ظلم شوی دی، ډېر زیاتې شوی. شهزاد ستاسو څه کېدو کاکا؟ وراره دې وه الله دې صبر درکړي. تو سله کوه دا خو هر ځای کې دا پیښې راځي موږ بدقسمت یو موږ پښتانه زه به دا ووایم چې موږ د حکومت نه دا دغه غواړو چې موږ الله دې صبر درکړي. موږ سره ډېر زیاتې شوی دی او حکومت دې موږ د دې هغه قاتلان دې ونیولی شي، قاتلان ونیول شي او دغه ظالم دې ګرفتار شي چې دې ماشوم سه شهزاد سره ډېر ظلم کړی. دا خلک خو ډېر زیات په غم کې دي، ډېر زیات په مونږ زیاتره کوشش هغه ځای له کوو چا سره چې لکه ظلم شوی زیاتې شوی ناروا ورسره شوي. لکه دا اوس د یو وخت فرعون به لکه داسې فرعون په وخت کې به داسې کېده چې تله به هلکان به چې دی لکه ژوندینې به هغه ښخېده او هغه به وژلې کېدم. دا زموږ د پښتو هغه معاشره هغه وخت هغه پخوانی هغه وخت را تازه کېږي چې لکه نه توره ګناه نه سپینه ګناه او بجای د دې چې ته هلته بوځې پټول او په بده مرګه باندې ووژنې. یقینا دا خلکو ته سوالونه ودرېږي کور کې په یو غورونه ورته ودرېږي
چې بای دا چا د سره وکړه ولې د سره وکړه. زمونږ د پولیس چارواکو نه هم دا مطالبه کوو چې د خلکو ته هم انصاف ملو شي. زه خپلو کتونکو ته هم یو پیغام ورکوم، مونږ اکثر داسې ویډیوګانې کوو صرف د دې غرض دپاره چې زمونږ دا معاشره ښه شي، مونږ ښه طرف ته لاړ شو. که د چا سره څه مسله یا داسې یو بده پیښه وي نو په هر کام قبیله کې مشران وي، هغه مشران دا خبرو باندې پوهېږي چې مطلب د ما سره څه زیاتې یا کړې او د هغه خبره زه ومنم. ما ته خپله رایه هم راکوي، زما چینل هم سبسکرایب کړئ. که ستاسو څه داسې رایې وي چې دې خلکو سره زیاتې شوې، تاسو د دې پولیسو نه زموږ د صوبایي حکومت چې کوم ذمهداران دي هغوی نه هم مطالبه کوو چې د دې قاتلان زر تر زره ګرفتار کړی شي. والسلام.